لکه نن زمونږ مسلمانانو باندې دنیا کې ما نه بل اور چا تپوس وکړو ما ته وایي مولوي صاحب تاسې دعا وغواړئ چې دا کوم وایرس لګېدلی دی دا خدای پاک دې نه مونږ او پاکستان او دا ملکونه رونو وایرس دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده کافرو کې ولګېدو ما او تا ته را روان دی که الله ته مو رجوع ونه کړه دا څنګه څیز دی رب وایي زه هغه طاقت والا یم تا خو ویل چې طاقت والا امریکا ده روس دی برطانیه ده چین دی نه 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 رب ویلې زه یم یو بیماری پیدا کړه څوک وایي 15 سکنډو کې لګي او څوک وایي 1 سکنډ کې لګي الله اکبر سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ته یو وفد راغی د نجران نه ورته وی امیر المؤمنین زمونږ په مال کې بیماری راغلی ده عمر رضی الله تعالی عنه صحابه را جمع کړل وفد برابر کو نجران ته لاړ شئ ارے زر لاړ شئ نجران ته وفد لاړو امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه مبارک ورپسې لاړو ورته وی اے د نجران تجارانو اے د نجران کاروبارانو راجم شئ تاسو خلق حیران شو ورته وی یا عمر یا امیر المؤمنین وبارغل مالم تباہ و برباد شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ راجم شئ کاروبارانو تو استاسی کاروبار کی نقصان روان دے بلے سپک تول باندې ورکوي د بل نه په درون تول باندې اخلي یو ورکړه راکړم خراب شوي ده بیا ورته وایي تاسو کې دروغ عام شوي دي کاروبارم خراب دی دروغ در کې عام شوي دي دو شیانو خیال وساتئ دروغ پرېږدئ یو کاروبار کې نظر ثانی وکئ کاروبار مو خراب دی کاروبار مو صحیح کئی او دریم دا چې تاسې زکات په ټیم نه وباسئ هغوی ورته وی امیر المؤمنین څه چې تا وویل دا ټول دي خو د دې دپاره موږ ته دعا وکړه چې رب العالمین دا مسله ختمه کړي عمر رضی الله عنه ورته کسان پرېښودل څه کسان یې ورته په کاروبار باندې منتخب کړل چې کوم غټ تجارانو د کاروبار وګوره او هغه خلق چې کم زکات دپاره مستحقین و هغوی ته ویلې پلانکي ته لاړ شه زکات یې وغواړه چې چا هم زکات نه درکولو ما ته خط ولیکه چې پلانکي زکات نه ورکوي 3 ورځو کې دننه د نجران بیمار مال الله رب العالمین ټول جوړ کو خدای پاک انسان باندې ډومبه امتحان په مال راولي چې مال در نه واغستو صحیح نشوي بیا در باندې الله پاک د اولاد راولي اولاد دی ټیک نشو پاغي سره توبه اونیستا به در باندې الله پاک پسان راولي نن موږ نه الله ناراضه دی روزه مداسي حج مداسي معاملات مداسي کاروبار مداسي نوې وارث لګې دي خلق دی یو بل ملکونو مسلمانان راوباسي یاد ساتئ الله ته رجوع پکار ده زکات صحیح کوي یو کاروبار کې دروغ مه وایي دا مال تعالی چې خدای تقدیر کې لیکلی دا به تعالی درکوي دروغ مه وایي تعالی چې الله څومره دولت لیکلی به تعالی درکوي په ارامه مه راغونډوه په حلالو یې راغونډ که او ګوره د الله نه چې څنګه غواړي قسم دې درکوي به درته نو ښه کسب مال بچ کوي حلال کسب بچی صالحه کوي زکات په ټیم ورکول تا مالداره کوي بچی دی صالحه ګرځي نو زکات په موږ او تاسې ورکو دا د خدای حکم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو کس راغی ورته وی حضرت ما زکات راوړی چاته ورکم ورته وی کېنه ولیا یو ورځ پې تېره شوه وی کېنه دلته بله ورځ پې راغله تېره شوه یاره جی امام صاحب تا خو کسان رانهوستل دا زکات چاته ورکم ورته وی لږ انتظار وکړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول خاریه کې یو فقیر نو چې زکات قبض کړی دی
نو امام صاحب رحمت الله علیه تپوس کې چې حضرت دا زکات زما خو قبول نو څنګه چل دی وایي زم وګرځېدلم کوم فقیرانو باندې چې ما زکات تقسیم کړی هغوی نه مې دوباره تپوس وکړو هغوی ویل چې زمونږ گزاره نن کېږي سبا دپاره بیا ګورو د هغې وخت فقیران هم داسې فقیران یاد ساتئ په زکات باندې حج نشي په چا کولی چې ته چاله پیسې ورکړي په دې حج ته لاړ شه د زکات پیسو باندې حج نه کېږي او د زکات په پیسو باندې عمره نه کېږي چې دا د زکات پیسې والا عمره پې وکړه دا نه کېږي وروڼو ورباندې ګوره یاد ساتئ مدرسه چې قرضارې نه وي په هغه زکات نه کېږي دا زما مدرسه ده زکات په ما باندې به هله کېږي چې کله زما د مدرسې په ما قرض راغی قرض نشته نو زکات تانه څنګه والم زکات هره مسله موږ په دې منبر درته بیانوو د الله د رضا دپاره مدرسه قرضارې شوه محتمم سره ناظم سره استاد سره رابطه وکړه مولوي صاحب دې کې څه ضرورت دی که هغه ضرورت د زکات په پیسو کېدلو زکات کې ورکړه که د زکات په پیسو نه کېدلو نو زکات بیا مستحق ته ورسوه بس مسله ډېره جوړه ده منګه صاحب دا د یو کوم سکیم په حکومت شروع کړی او مخکې نه هغه بېنظیري سکیم وکړه څه شی یو ځل ما یو چاته تپوس وکړم الله زنان ډېرې زیاتې ولاړې دي ویل دا د بېنظیري د زکات څه سکیم دی څه پروګرام دی زمونږ مالداره خلقو پکې اول نه زنانه ولاړې په ایمان یو خدای به وایرس نه لګوي ای مالداره خدای ته وګوره ته فقیر ته ورکه زکات ته مستحق ته زکات ورکه خپله زکات مه خوره چې ته د خیرات مال دا زمونږ امپیګان دي که ناظمان دي او که هره بلا ده قسم په خدای چې دوی دا پیسې دوی په خپل مال په خپل کور په خپل باغ لګوي دا حرام دي دوی دپاره دا به قیامت کې دا فقیران د ګریوان نه نیسي دا به دا فقیران نیسي ورته به وایي چې تا پې باغ جوړولو تا پې کور ته خپل روډ پخولو زما غم به دې کړی وی عام روډ دی عام روډ عامه کوڅه ده او یو خوا د کونسلر کوڅه ده د ناظم کوڅه ده ناظم دې ځان له په خپلو پیسو جوړه کړي دا د بیت المال د مال نه نشي جوړولی عمر رضی الله عنه گورنر د یمن ته خط ولیږلو چې زه خبر شوی یم چې ته د یو کس په جانماز باندې مونځ کوې د هغه په مصله باندې مونځ کوې زر زر گورنري پرېږده او راځه هغې درخواست وکړو یا امیر المؤمنین ما ته جانماز هغه هدیه کې راغړی ورته ویلې په یمن کې ډېر غریبان پراته دي هغلی ولې په حبه کې نه ورکوي تاله درکوي هله زر زر راځه راغی په مدینه منوره کې هم داسې معزوله کړو ته به گورنري نه کوي دا زمونږ حال دی نو صاحب وایي وارث هلی دا یو بل سره ملاویږئ نه یو بل سره به دا نه کوئ یو بل سره به دا نه کوئ زه درته وایم یو بل ته غاړې ورکوئ غاړې وایرس دې نه لګېږي وایرس د الله عذاب دی الله ناراضه دی الله ناراضه دی حکومتونو والا هغوی دې الله ته رجوع وکړي او دا داسې وبا راغلی ده که ستاسې خیال ګوره ړومبی کفري ملکونه ونیول چینی ونیولو امریکې ته ورسېدو یو ځای او بل ځای تاسې ته وایم هغوی لم دا د ایمان موقع د هغوی د ایمان راوړي الله له دې رجوع وکړي قسم دی چین والا دې په صدق باندې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغوی د ایمان راوړي که وایرس په سترګو ولیدلو بیا دې ما ته مخ تور کړي کلمه دې هغوی وایي ځه منګه تاسې څنګه یو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سردار کونین روایت انس ابن مالک نقل کړی دی فرمایي څوک چې وکړتې دا ووایي په طعام باندې لا علاج بیماری ته به الله علاج وګرځوي اے امت محمدیه تدا کلمه وای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وکړتې وایا که وایرس ولګېدو بیا راشه
مخ راته تور کا زما د پیغمبر خبره کلم دروغ کیږي نه خو الا چې ستا په خېټه کې حرام نه د یتیم مال دې په خېټه کې پروت دی او ته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء په دې سپېږمه باندې دا بیماری درنه نوځي پردې مال نه ځان وساته غیبت نه ځان وساته او رزق حلال ګټاو په حلاله طریقې خورا روټۍ ته چې کېنې مخکې ورته لاسونه ووینځه اوس دوی وایي چې لاسونه به پاک وینځي طعام ته دوی اوس لګې دي او ځان به پاک ساتي او دا به دا خو زما د محبوب ارشادو چې پاکي د ایمان حصه ده نیم ایمان دی تاسو خو نه منله مردارانو اوس یو انګریز اوس د دې وایرس باره کې یو خبره ایجاد کړې ده چې په چمچو باندې خوراک مه کوئ واه په چمچو خوراک مه کوئ دا خو نن نه 1400 کاله وړاندې جناب رسول الله ویلي دا یاد ساتئ دوی اوس دې ته ورسېدل چې کامیابي په څه کې ده په طریقو د جناب رسول الله کې ده نو تاسو خپله شروع کړئ که نه چې روټۍ خورو بسم الله وعلى برکت الله دا به ویو که نه به ویو لاسونه به تړومبې ووینځئ بعضې خلک زمونږ داسې دا بعضې کاروبارن چې کله بازار کې کار کوي دا زه ګورم هر چا سره زمونږ تعلق وي نو به چې روټۍ ټیمرش داسې وکړي داسې بس وي زمونږ لاسونه پاک دي بس کینې ورته دا پاک نه دي نبی علیہ السلام فرمایي روټۍ ته لاسونه پاک ووینځئ په اوبو باندې په کپړو خو نه پاکېږي ته تیمم ویسه خدای پالوا موړ کا تیمم خو نه وه چې تیمم وی نو روټۍ ته به لاسونه وینځو دا معنا بونیر کوم داسې تپوس وشو میډیا والا مال دا شلې ضروره ساده ملایمه بې تعلیمه بې علمه ساده د خدای تعالی فقیرم خو زه د عام مسلمانانو ته د میډیا په ذریعه باندې رسوم چې یارونو وایرس نه مه یریږئ آسان علاج دا دی چې روټۍ ته کینئ لاسونه وینځئ او چې روټۍ نه پاسېږئ بې لاسونه وینځئ او یاد ساتئ چې کله هر طعام خورئ دا ورباندې وایه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم د دې جمعې بیان ټول ځان سره برابر کوي او دا دعا کورونو کې یاده کوي ایس یریږئ مه ګورئ مه یریږئ ایس هم نشته نه وایرس شته او نه بل څه شته او دویم دا چې د چا در باندې حق ته پټۍ مې ادا کوئ پردي قرضونه خلاصول پکار دي ځکه پته لګي نه او چې چا سره معاملات کوئ د نبی علیه السلام په طریقه باندې وکئ ځکه غلط معاملات دا ځان سره شر راوړي نو الله جل جلاله دي زمونږ او ستاسو د ټولو کامل ایمان نصیبه وګرځئ نو وایرس دپاره هم دغه وظیفه موږ ورکوو انشاءالله داسې ملګرو بېګاره بېته کړې وه چې مولوي صاحب د دې دپاره څه داسې وظیفه تاسې ووایئ چې دا خلق یاده کړي نو تاسې ته هم دا الفاظ ځان سره وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا کلمات یاد کئ وزل سار وای وزل ماخام وای ان شاء الله اس بم نه لګیږي او موږ دعا غواړو ځکه انسانیت ته بیماری لګیدل موږ په خپکیږو الله دې دا بیماری د ټولو انسانانو نه اوچته کی هغه خلق چې هغوی په بیماری مبتلا دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي الله دې ورته هدایت نصیب کړي ځکه جنت ته الله دی الله دې ټول انسانیت ته هدایت نصیب کړي ځکه د خدای جنت ډیر پراخه دی د خدای جنت کې که ما او تا پکې را باندې تنګېږي نه او که را سره دا ټول چینیان را دننه شي مسلمانان شي نو تنګېږي نه او که دا ټول خلق بار پاتې شي نو جنت په ما او تا پراخېږي نه چې کومه مو حصه ده هغه به وي زموږ او ستاسې نو وروڼو موږ او تاسې به دعا غواړو دا وایرس بیماری ده او دا د الله نه زمونږ د لرې کېدو نتیجه ده الله نه موږ لرې یو الله نه ډېر لرې شوي یو معاملات مو خراب دي